تاسو له چې سړی له کومه جنۍ ښکاري چې دې سره په قبر کې زیاتې شوې ده، اجتماعي زیارتي ورسره په قبر کې شوې ده. افسوس خبره دا ده چې عموما مونږ اورو انسان چې کله وفات شي او قبر له وسپارلی شي نو فرشتې راځي د سوال جواب دپاره. کاش چې دغه فرشتې هم دغه ټایم راغلی وي او دا کم هلکان چې ورغلي وو او دې سره اجتماعي زیاتې کولو د مرګ نه پس او دغه هلکانو له هم هغه فرشتو سزا ورکړې وه. د افسوس خبره دا راځي چې په قبر کې هم انسان محفوظه نه شو. تاسو له سړي له چې دا کومه جنۍ ښکاري دا د ګجراواله کلی دیدار سنګ نه تعلق لري او څه ټایم چې دا وفات شوه د وفات نه بس ماښام ټایم کې دریو هلکانو دې قبر وکونستو او دې سره یې په قبر کې اجتماعي زیارتۍ کړې دي. په قسم یقین وکړئ دا خبر چې کوم دی په فیسبوک باندې پرونه داسې چلی که نه دا چې کله غیر مسلمه خلک وګوري قسم دی هغوی به زموږ د مسلمانۍ نه نفرت پیدا شي. هغوی به زموږ وطن خوا لړي. زموږ چې کوم حکمرانان دي هغوی د پریس کانفرنسونه نوزګارېږي، هغوی د یو بل باندې کیچړ اتاره یا د یو بل لمنې راکاږي، یو بل له خپې وایي. قسم دی زموږ د عوامو چا سره غم نشته. بیا زموږ عوام کې داسې ځناور خلک هم شته دی چې ګوره په قبر کې هم انسان نه معاف کوي. قبر له ګوره انسان چې کله وفات شي د په جسم کې بلډ سرکولیشن بند شي او چې کله بلډ سرکولیشن بند شي د انسان د جسم شي تخته د موومنټ نه کوي. دا ټول جسم چې کوم شي بیخي وایي تخته شو. تاسو به اورېدلي نه چې وایي مړ شو، نه خلک وایي تخته شو. نو د انسان جسم چې کوم دی دا تخته شي نو بیا دومره ځناور خلک چې ورکوزېږي او بیا قبر له ورکوزېږي هغه تخته جسم سره ګوره چې دی زیاتې کوي. ډېره د افسوس خبره ده. حکومت له پکار چې داسې خلکو خلاف داسې سټریکټ اکشن واخلي که نه چې د ټولې زمانې له وښیي چې آینده څوک داسې خیال هم ذهن ته نه راځي. دې نه مخکې تقریبا 2009 کې هم 2007 تقریبا 2009 کې هم داسې یو کیس راغلی چې هغه هم یو هلک او هغه یو قبر نه هغه ډېر زیات قبرونه کولو کړي چې کله به ښځه مړه شوه جنۍ مړه شوه او به قبر کولول او زیاتې به ورسره کولو. افسوس خبر دا کم قسم خلک تیار کړي. بل دا جنۍ چې کومه وه دا جنۍ انمیرډ جنۍ وه، وړه ماشومه جنۍ چې وفات شوه نو ګوره پلار او رور چې کوم دی هغوی په کور کې هم حفاظت کوي چې کله ژوندی وي او راتلونکې زمانه به داسې چې کله لور خور مړه شي نو بیا به په قبر کې هم د هغې څوکیداري کوي. قبر سره به ورله ناست دي چې څوک دې سره زیاتی ونه کړي. د شپې به هم په قبر چکر وایي چې چا خو کولو کړی نه دی. دا کمې زمانې له ګوره مونږ پاتې شو. راتلونکې زمانه به لا څنګه ډېره د افسوس خبره ده چې داسې خلکو خلاف سټریکټ اکشن اخیستلی کېدی که نه نو دې خلکو به داسې سوچ هم نه کولی چې زمانې له ښولې د هغه خلک چې دی دا حرکت کړی دی راشئ نن د دی حال وګورئ. جي ډېره د افسوس خبره ده. الله پاک دې زموږ مل شي، الله پاک دې زموږ د خویندو میندو عزتونه په دې دنیا هم وساتي، په ژوند باندې هم او د مرګ نه بس په قبر کې دې هم زموږ اوس په دا دعاګانې هم کوو یار نو ګوره چې په قبر کې هم یو انسان محفوظ نی، په قبر کې هم یو ښځه محفوظه نی، یو جنۍ محفوظه نی. نو اوس په جنکۍ چې څومره هم زما دا ویډیو ګورئ، څومره هم میندې خویندې زما دا ویډیو ګورئ نو دا دعا کوئ چې یا الله په ژوند مې هم عزت وساتي او د مرګ نه پس مې هم عزت وساتي. د مرګ نه پس مې هسې نه څوک توبه خدای توبه الله دې نه کړي قبر کولو کړي او ما سره زیاتې وکړي. دا دعاګانې هم اوس ځان له شروع کړئ. راتلونکې زمانه او دا څنګه زمانه چې کومه ده که نه افسوس خبره ده یار. بعض داسې خبره به اورې که نه چې سړي باندې سم ویښتو درېږي. داسې خلک به وګورې که نه چې خدای خبر دی له الله پاک څنګه خوی ورکړي، دی له الله پاک دی د لاسونه نه راپېده چې دی دا قبر کولولو، دی د خپې حرکت څنګه کولو په دغه قبرستان کې او بیا توبه خدای توبه دی کې هغه خپل خواهش څنګه راوچت شو هغه قبرستان کې او بیا یو مړي سره. الله دې راله معافي وکړي او الله دې داسې خلکو نه مونږ وساتي او الله دې داسې خلکو نه دا ټوله دنیا وساتي او الله دې داسې خلکو نه زموږ میندې خویندې وساتي. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ او هر یو کس دا دعا وکړي چې الله په دې دنیا مې هم عزت وساتي او د مرګ نه پس مې په قبر کې هم عزت وساتي. اوس په دا دعاګانې هم کېږي. نو ډېر افسوس خبره ده. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.